الماس خان زما نوم دی جی د پلوسی سره تعلق لرم. دا بیماري چې کوم ټایم ماته لګېده که نو ماته دا معلومات نو چې دا څنګه بیماري، خو د خلکو نه هم دا اورېدل چې کرونا ده د خلکو هم اورېدل چې خطرناکه بیماري او بخار او زکام نو بس دا علامات یې دي. نو زه چې دلته کلي کې هم علاج وکړو خو په هغې سره ټیک نه بیا شیرپاو ته لاړم. چې شیرپاو ته څنګه لاړم خو بیا حالات زما ډېر خراب شو. بس هغې एकदम داخل کم او د کرونا واټ کې دغه کم. په دویمه ورځ زما ټیسټ رالو پازټو، بیا علاج راته سٹارټ کو، بیا یو ټیسټ کو چې هم پازټو رالو، بیا علاج سٹارټ کو. تقریبا 20 ورځې ما په هسپتال کې تیرې کړي. په 17 ورځې بعد زما نیګیټیو ټیسټ راغلی دی. هغې نه بعد ما 3 ورځې په هسپتال کې تیرې کړي چې زما ساه ډېره زیاته خراب او زه ډېر زیات خراب وم. خپله ځاني لکه زما اړو دا توقع نه وه ځان نه چې زه بچ شم. او بس دا خفګان هم و چې زه را بچي دي الله پاک بچ کړي. ما بچي هم ځان ته نه پرېښوه. بچي به هسپتال ته راغله ما ورته روزئ، ما له هسپتال ته مه راځئ. هغې نه بعد چې کوم دی زه کلي ته راغلم چې ټیک شوم. ډاکټرانو ډېر محنت کوي، لګیا دي، خپل ښه پوره محنت کوي. هر مریض سره لکه ښه برابر دا نه وایي چې ګنې دا مریض بوډا دی یا ځوان دی. ډېر خلک دا وایي چې هسپتال کې د زهرو ستنې وي فلانې کې ډنګلې. زه اوس خلکو ته دا بار بار چغې وهم چې ما ته ستن ونه واله د زهرو نو چا ته هم نه وایي بلکل لا ډېر صحیح علاج کوي صحیح طریقې سره. بس نور دا خو وباره خامخا مرګ او ژوند خو ما ته اوس چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی، انسان په لاس کې نه. هغې خپل کوشش کوي